السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. درود الشريف واي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعلى آل إبراهيم. عزت من مسلمانان رو دا اللہ جل جلالہ با اسماء حسنہ کی یونم رحمان دے او بل رحیم دے او دا دار اسماء مبارکہ دا رحم نمشتق دی. رحم مہربانی توئی آسان ترجمہ دا. اللہ جل شانہ پخبل مخلوق بانی مہربان دے. دا اللہ جل شانہ نورم صفات دی لیکن دا رحم او دا مہربانی دا صفت دمر غالب دے چه پا عرش دا پاسا هم دا لکلی دی ان رحمتی سبقت غضبی. حدیث مبارک کی دی ان رحمتی سبقت غضبی، میری رحمت میرے غضب پر سبقت لے گئی ہے. مہربانی او رحمت دا اللہ جل شانہ دا عام دے. دا پیو توگا یو حیثیت سر کافر تا مشرکین تا دا اللہ جل جلالہ دشمنان تا چطول خدے عباد دی پیدا کری خدے دی لیکن اللہ جل جلالہ سر دشمنی دا اللہ انکار دا اللہ دا رسول تکذیب دا کئی باغیبانی ہم یو قسم تا دا خدے مہربانی دا او مہربانی دا چې الله جل شانه بغیر د حقنا بغیر د مطالبین غي پیدا کړ. وجود انسان ته ورکول ټول خوندونه او مزي په دې باندې مرتب کیږي چې د انسان وجود په دنیا کې نه وي. موږ بس پوهیږو چې کوم شی خوږ دی کوم تریخ دی دا تیاره ده دا رڼا ده دا مفید دی دا مضر دی دې کې ګټه ده دې کې تاوان دی دا خوشحالي ده دا غم دی دا خو پس د وجود نه سړی پوشي. الله جل شانه خپل دشمنانو ته وجود ورکړي عمر ورکړي دي ضرورتونه پوره کوي او کله کله په مال متاع کې غیر مسلمانانو هم مخکش. دا الله جل شانه هغه صفات رحمان ده چې قرآن کریم ابتدا او د هر سورت په ابتدا کې دا اسم مبارک ذکر کی. دا ہر صورت پہ ابتدا کے بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی. الرحمن الرحیم دوڑ صفات دا لفظ جلالہ اسم ذات اللہ سر ذکر کی. او دا قرآن کریم ابتدا دا سورہ فاتحین او دا سورہ فاتح رمبنے آیت الحمدللہ رب العالمین. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جو تمام مخلوقات کا رب ہے. ټول تعریفونه هغه الله لره دي چې هغه ټول مخلوقات او رب دی. دی آیت کریمه کې دا رحمت راړل الرحمن الرحیم صفات بدی رحمان دی او رحیم دی. یعنی که څوک کوئی چې الله جل شانه دا کلام ول نازل کو دا غد رحم تقاضا چاته چې نازل کو د څه خبرې د پاره نازل کو د رحم په بنیاد باندې چې غي د خطا لار نه بچي دوزخ دلار نه بچي. به انبیاء کرام نازل کړ شغا پویو په دې کتاب باندې غي ته پوی ورکا بیا غي ته دا حکم او چې دا الله جل شانه دا پیغامات دا الله جل شانه بندگانو ته ورسول. رسول الله صلی الله علیه وسلم په دغه سیس باندې
خپل امت په میدان د عرفات کې گواه کو چې کله ټولې خبرې وشوې او دا آیت هم نازل شو اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. نن ورځ ستاسو دین مکمل شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم په سورلی سور دی په اوښه باندې او د خبرو په آخر کې دا فرمایل نور ارشادات او فرمایل په هغې په آخر کې دا چې اللهم اشهد اللهم اشهد اللهم اشهد. اے الله تو گواره ته گواه اوسه چې ما ستا پیغام خلکو ته ورسو. او د هغې نه مخکې د صحابو نه تپوس وکړو چې جم غفیر ووسل چې ما خپل حق ادا کو او د الله پیغام مې تاسو ته ورسولو وی چې او تا خپل حق ادا کو. نو بهرحال عرض مې دا کولو چې دا د الله جل شانه رحم دی، مهرباني ده چې تا ته د خطرې لاره م وښوله او د فیدې لارې م درته وښوله. هغه لارې م تا ته وښوله چې ته به منزل مقصود ته رسې او هغه لارې م تا ته وښوله چې په هغې باندې شکمار تا وهلی شي. شیطان دی وهي، نفس دی وهي، د شیطان مرګري دی وهي. تا نه ایمان غونې عظیمه سرمایه سلب کوي، تا نه دین اسلام غونې عظیمه سرمایه او دولت اخلي. دا شکمار تا ته په ولاړ دی. الله جل شانه دواړه لارې تا ته وښولې. دا د هغه د رحمانیت تقاضا ده. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل شانه ډېر مهربان. هغه ته څه ضرورت چې موږ نه پیدا کولی، دا دنیا نه پیدا کړي. هغه خدا سے ذات ته چې د هغه د مساوي د هغه د پاسه بل سر نشته، نه د هغه د پاسه شته نه د هغه برابر څوک شته. لیس کمثله شیء قل هو الله احد. الله یو دی، ذات په لحاظ سره د صفاتو په لحاظ سره هر یو کمال کې الله جل شانه برابر، د هغه د پاسه بل څوک نشته. نو که هغه د هغه څه پوره نیمګړي وه چې موږ یې نه پیدا کړی. ځکه حدیث مبارک کې راځي که چېرې انسان او جنات ټول الله جل جلاله په عبادت باندې یوځای شي، ټول یو شان شي او بیا د الله جل جلاله بندگی کوي، نو د الله په خدایي کې هغې سره فرق نه راځي، ذره زیاتې نه راځي. دا موږ چې مزونه کوو دا دنیا کې چې مسلمانان مزونه کېږي، دې سره د الله جل شانه ترقي نه کېږي. علیاذ بالله ترقی د هغه څیز کېږي چې کوم شی ناقص وي. الله جل شانه د اول نه په هر څه باندې پوره دی. د هغه ټول صفات کمالیه دي. که څوک په دې نقطه باندې نه پوهي نو ځان دې پوهېږي. دا زمونږ خپل سعادت دی چې یو سړی د الله جل شانه بندګي وکړي. داسې نه ده چې خدای پاک د خپل مخلوق نه د بندګۍ تقاضا ځکه کوي چې د هغه خدایي به هله برقرار وي چې کله بندیان د هغه بندګي کوي. نه، چې نه کوي نو هم خدای کامل دی په صفاتو سره او په ذات سره، او چې کوي نو هم الله جل شانه کې زیاتې نه راځي، په نه کولو کې په هغه کې نقص نه راځي. دا خدا انسان سعادتمند شي. الله جل شانه تسبیح او پاکی که څوک بیانوي، سبحان الله سبحان الله سبحان الله، الله پاک دی، د هر عیب نه پاک دی، د هر نقص نه پاک دی، د هر ضرر نه پاک دی. او چې کوم قسم ته د کمال خلاف سوچ او خیال زما په ذهن کې راځي، د هغې هر څه نه الله جل جلاله پاک دی. او چې څنګه کافر او مشرکین او د الله دشمنان د هغه په باره کې سوچ او عقیده لري، د هغې هر څه نه الله جل شانه پاک دی. نو دی د الله جل جلاله پاکی بیانولو سره د الله په تقدیس کې په تسبیح کې زیاتې نه راځي. دې سره صرف زمونږ د ژبې سعادت مند شي چې د کوم زړه نه په ارادې سره دا خیال راوچتېږي چې د الله ذکر کوي، هغه زړه سعادت مند شي. په کومه ژبه چې دا الفاظ جاری شي د الله جل شانه د تسبیح د تحمید د تقدیر، هغه ژبه سعادت مند شي، هغه انسان سعادت مند شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې الله جل جلاله ډېر مهربان دی، الله رحمان دی. سره د دې هر څه چې هیڅ قسم ته ضرورت موږ ته نشته، د هر یو څه نه خبر کړي، هغه جنت او دوزخ جوړ کړي، آخرت شته، د مرګ شته دی، مرګ خو هر یو سړی وي، د مرګ نه پس دوباره بیا ژوند کېدل شته، د قبرونو وپاسي، حشر شته دی، حساب کتاب شته دی، د الله جل شانه په وړاندې پیشي شته، د خپل یو عمل ذره ذره عمل د هغې حساب شته. الوزن یومئذ الحق فمن ثقلت موازینه
په دغه ورځ باندې وزن د اعمالو دا حق دی. ونضع الموازین القسط لیوم القیامه، الله جل شانه فرمایي موږ به د انصاف تلی په دغه ورځ باندې ودرو، د خلکو اعمال به په هغې کې تللی کېږي. نو دا هر څه دا شته دی، دا الله جل شانه خولی دي، انبیاو ته ویلی دي، مونږ یې نه وینو ځکه چې دا د حواسو نه بالاتر دي. مونږ یې په عقل نشو معلومولی ځکه چې زمونږ د عقل پیمانه دومره نه ده چې دا څیزونه معلوم کي. البته د دې ادراک خو نشي کولی، لیکن عقل د دې څیزونو مخالفت نه کوي، بلکې عقل من کس د هغه د قیاس، د هغه د اجتهاد، د هغه د استدلال تقاضا دا ده چې قیامت دی وي، یو ذات دی وي، حساب کتاب دی وي. لکه چې کله کله په دې دنیا کې یو په بل باندې ظلم وکړي او ظالم نه ظلم وانه غشتی شي، مظلوم دغسې لاړ شي. او دا دنیا ټول دا اسې خوارزي باچایان د ملکونو مختلف دي، لیکن د دې ټولې دنیا حکومت اصل حقیقي هغه د الله جل شانه په لاس کې دی. ان الحکم الا لله. نو چې کله مظلوم د ظالم نه ظلم وانه غشتی شو، د مظلوم دپاره مظلوم هم لاړو، ظالم هم لاړو، نو د عقل لا تقاضا کوي چې د الله د عدالت تقاضا ده چې داسې یو ځای وي، داسې یو وخت وي چې په هغې کې د دې مظلوم نه د دې مظلوم دپاره د ظالم نه بدله واخیستی شي. حدیث مبارک کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم خو د الله جل جلاله د عدل، د وسعت، د انصاف مبارک دې حد پورې فرمایي که چېرې دوه بیزې یو ښکروره وه یو بېښکر وه، هغه ښکروره لګیا شوه په دنیا کې، هغه بېښکرو بیزه یې ووهله په ښکرو باندې، هغې ښکر نشته، دا بې زوروره شوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې دغه بیزې به هم دواړه په ورځ د قیامت الله جل جلاله ژوندی کړي، لکه څنګه چې انسان ژوندی کېږي، دا به پورته شي او د الله په عدالت کې به د هغې مظلومې بیزې دپاره د دې ظالمې نه بدل اخیستی کېږي، هغې ته به خدای ښکر ورکړي، دا به هماغسې شي لکه څنګه چې دنیا کې دا بله وه. او چې کله بدل والي قصاص په قصاص شي، عدل الله پاک په دې دواړو کې قایم کړي، نو بیا به د هغې نه پس دغه څاروي خوري شي، ځکه چې بیا په آخرت کې انسان دی یا جن دی، بیا به دا نور حیوانات دا خو د انسان دپاره پیدا او دا به ختم شي، خو د الله جل شانه د عدل قایمولو دپاره به دام کېږي. او د دې حیواناتو په منځ کې چې څه بیا د انسان سوچ وکړي چې ده په چا باندې ظلم کړی دی، دی به دغسې شطرې په موار پرې. قرآن کریم کی ځای په ځای الله جل شانہ دا فرمائی تم اپنے رب کو عاجز نہیں کر سکتے، تم اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے، یہ لوگ اللہ کو عاجز نہیں کر سکتے. عاجز کور نه مراد دا دی دلته کله کله داسې وشي په دنیا کې چې په مضبوط جیل کې قیدی بنوي او په څه طریقې سره د هغې قید نه راخلاص شي او بهر وځي او داخله عاجزه کړي، د جیل سپرنټنډ، د جیل څوکیدار، په جیل باندې پهره ورکوونکی په مورچه کې ناست پایي، هغه هر څه فیل شي او دې ته نه وتښتي. او الله جل شانه د هغه د قبضې نه هیڅ څوک نشي بچ کېدی، څومره زورور په جهاز کې نشي تښتېدی، پیاده منډه نشي والی، په اس باندې نشي تللی، ځکه چې دا کائنات ټول د خدای دي. دی داسې دی لکه چې څنګه په یو کمره کې سړی راګیر کړی مضبوطه کوټه کې، او کله یو کوټ ته لاړ شي کله بل کوټ ته. دا الله جل شانه د قبضې قدرت نه دا انسان نشي وتی. نو چې حیواناتو دپاره الله جل شانه بدله اخلي، خپل عدل قایموي چې په انسان کې یو دنیا سره ظلم شوی، په دې دنیا کې د انسان سره ظلم شوی دی. ظلم دا شوی چې چا یې پټې قبضه کړی دی، نیور کوي دی، مرله دی، کنال دی، زیات دی، کم دی، الله جل شانه بدل اخلي. که دې انسان نیکی کړي وي هغه نیکی به راغشتی شي، هغه به دې مظلوم ته ورکولی کېږي، ځکه چې هلته یې پټی نه دی پکار. دلته د پټي فیصله او قضیه په پټي ورکولو سره حل کېږي، هلته په دې سره نه دی ته ضرورت نشته. هلته به انسان سره صرف او صرف دغه یو سرمایه وي، حسنات، نیک اعمال، بس په دې به دې ځان ته لار وباسي، په دې به کامیابېږي، په دې به د جهنم نه بچ کېدی شي. خو دا پردي حقوق داسې دي چې دا د انسان نیک اعمال به هغه کس ته چې د چا په ده پورې حق و، ځمکه وه،
مال خوندي کړو، سپېړې ور کړی و، په مخ کې د چا ذلیله کړو، بې عزتي کړی و، زخمی کړو، وجلی و، چې څه ورسره کړو د هغه مظلوم دپاره به هغه هم ژوندی دیم د الله جل شانه په عدالت کې به ولاړي او د خپل حساب کتاب نه پس به بیا یو پل له پاسه دا ټول خلک ودرولی شي چې اوس د یو بل لپاره چې کوم دی نو دی نه قصاص والی. کله به یو کس په خپل عمل سره کامیاب شوی، نیکی دی ورسره ډېرې زیاتې، لیکن هغه پل باندې به خلک ایثار کړی شي. جنت ته به داخله هله کېږي چې پردي حقوق صفا شي. بحث په هغې کې چې د کوم کس پورې د چا حق هغه ته به حق ورکوي او هغه حق به د نیکیو په شکل کې ورکوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل صحابو ته وفرمایل اتعرفون من المسکین، تاسو پیژنئ مسکین څوک دی؟ او کما قال علیه السلام هغوی ورته وویل چې المسکین من لا دینار له ولا درهم ولا متاع، مسکین هغه دی چې هغه سره روپۍ نی، پیسه نی، مال و متاع نی، کور نی، هیڅ شی ورسره نی، هغه ته مسکین دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې نه، مسکین دا نه دی، د الله په نږدې مسکین هغه دی چې هغه په دنیا کې مزونه کړي، روژې نیولې، نیک اعمال کړي، خدای چې د دنیا نه لاړو نو په ده پورې د نورو خلکو حقوق دي او په ورځ د قیامت باندې به د هغه خلکو حقوق د ده نه اخیستی شي، هغوی ته به ورکولی کېږي. نو هغه حق خو شته دی نه، ځکه چې هغه جهان جدا دی، د هر څه دنیا کې ختم شول، روپۍ، پیسه، کرنسي هلته به کارېږي نه، هلته به څوک څه دی. بیا به د دې سړي د دې ظالم چې کوم زیاتې کړی او د ده نیکۍ به راغشتی کېږي، هغه مظلوم ته به ورکولی کېږي. که چېرې د هغه حق دومره لږ و چې په لږو لونکو سره خلاص شو نو ټیک ده، که نی نو بیا به نورې ورکولی کېږي. او کله به داسې وي چې یو به م راځي یا الله زه یې وجلی ومه، ما ته کنځلې کړې وې، زما یې بېعزتي کړې وه، زما یې ځمکه لاندې کړې وه، ما سره پیسې امانت کړې وې، ما سره څاروی امانت کړی و، دا خپل حقوق د چا به څه مطالبه وي، د چا څه، د چا لږه، د چا ډېره، ټول ته چې نیکۍ ورکولی کېږي نو د الله رسول فرمایي هغه به ختمې شي نیکۍ ده. بیا به د هغوی ګناهونه نور به لا حقدار پاتې او د هغوی حقوق به ادا شوي ني، نو د هغوی ګناهونه په ده باندې بار کېږي په دې کس باندې. ولا تزر وازرة وزر اخرى، قرآن کریم کے اللہ پاک فرمائیں کل قیامت کے دن ایک نفس ایک بوجھ اٹھانے والی دوسرے کی بوجھ نہیں اٹھائے گی. پورز د قیامت میں یو کس خپل بوجھ اوچتا ان کے د بل بوجھ نه اوچتای، هر چا خپل خپل بوجھ اوچتا. خدا سړی چې و د ټول بوجونه د خپل دي، ځکه چې امانت پردی د خیانت کړو، دا قصور د ده دی، ځکه باندې د بل ګناهونه بار کېږي، د هغې د حق ادایګي صورت بل نشته. دا سړی ده وجلی و، دا د ده بوج دی، اوس چې کله د سره نیکۍ نشته د هغه ګناهونه په ده بار کېږي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې سره د مزونو، سره د روجو او سره د ذکرونو به دا سړی جهنم ته واچولی شي. الله دې مونږ وساتي دې چې د چا غم ني او دام ني، بیا به څه کوي؟ دا خو د سره دا کله کله به داسې وي چې په دې نیک اعمالو باندې به د اخلاص شي، لکه چې دا ورسره شته او چې کوم یو کس سره دام نشته، دنیا کې هیڅ نه دي کړي، بدۍ او بدۍ دي، یا دین دی هغه نمایشي دی، هغه به څه کېږي؟ عرض مې دا کول زما عزتمند چې الله جل جلاله رحمان ذات دی، د الله جل جلاله د صفت رحم تقاضا دا ده چې بنده کې هم دغه صفت راشي. الله پاک د خپلو صفاتو فیض په خپلو بندگانو باندې نازلوي. د انور دی په اسمان کې او لاندې په ځمکه دا پروزي، نو دې انور ته مختلف څیزونه سړی کېږي. دا د انور نه ګرمي اخلي، حرارت، دا اوسپنه هم در نه حرارت اخلي، کاڼی هم اخلي، لرګی هم اخلي، کپړه هم اخلي، هر یو شی، سپین کاڼی هم اخلي، تور کاڼی هم اخلي. اوسپنه د انور نه حرارت ډیر جذب کوي په نسبت د کاڼي، او بیا تور کاڼی د سپین کاڼي په مقابله کې حرارت ډیر جذب کوي، هغه ډیر ګرمیږي. او بیا سپین کاڼی د لرګي په مقابله کې ډیر ګرمیږي، لرګي دومره نه ګرمیږي، لرګي داسې شی دی.
دغسې د الله جل شانه د صفت رحمانیت فیضان دغه په بندگانو باندې کی. یو روایت کې راځي تخلقوا باخلاق الله، اگر که په بعض روایتو باندې کلام شوی دی لیکن معنا هغه برابر ده. د الله جل شانه اخلاق کلکونی صحیح، الله جل شانه سخی دی، هغه کې جود دی، تم بزان کې سخا پیدا کړ. الله جل شانه عالم دی، تم د الله د دین علم زدکه. الله جل شانه رازق دی، ته خو هغه سي رازق نشي جوړې دی لیکن تم په خپل ګټا او پچا باندې خوروا، خپل خزا، خپل بال بچ، خپل مور او پلار، خپل هغه رونه خويندې چې غي د کسب او د ګټې نه دي، ستاده گاون خلق مسکین یتیم فقیر هغه تور کو. د الله جل شانه صفات پزان کې پیدا. نو دا رحم د الله پاک هر صورت په ابتدا کې بسم الله الرحمن الرحیم. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، مسلم شریف کې حدیث دی، نور و حدیثو کتابونو کې مشتا، چې هر کار د بسم الله سره شروع شي نو پاره کې برکت وي. مسلم شریف کې حدیث دی چې کله د شپې سملای دروازه بندې نو وای بسم الله، چې کونډیو لګي اوس شیطان په دې کې تصرف نشي کوله. دا زمونږ په اعمالو چې زما عزتمنو نتیجه نه مرتب کیږي، دا غي دوه وجې دي. یو شاته زمونږ په الله باندې توکل، یقین او ایمان کمزورې دي، اسینی چې داسې وشي سره دا غي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث تا قرآن پاک شته لیکن پاغی کې تذبذب کوي چې را داسې بکیږي کنه، چې کله تذبذب شي نو دا ایمان نه دی. ما بدرس کتاب کتو مولا علی قاری رحمه الله د مشکات په شرح کې یو واقع لیکلی ده چې یو سړی یو طالب د علم حدیث د زده کړې لپاره دمشق ته لاړو. هلته په دمشق کې یو مشهور محدث و، هغه سره کېناست، هغه محدث به پرده کې لګیاو، شاته ښکارېدو به نه، دته حدیث وی. نور خلق برال یو څو احادیث به واغشتل، لک صحبت به اختیار کو، استاد به نه لیدو نو بلړ. دا طالب چې نو د ډیر وخت تیر کو، بعضی وای چې د تاسو کو، بعضی وای چې استاد وته پخپل وای چې زتا تخپل زیارت کوم نه. مشهور و چې د چاته ځان نه خي. نو د وی چې ډیره خدای دا خلوی سعادت ته یوازې په یوازې دی طالب ته ځان خولو چې څنګه پرده اوچته کړو دا غسر د خر پشان، سر د خر پشان. دې کې د علماو هتک نه دی، دا یریدل پکار دي د الله د قهر نه او د خپل ایمان خیال کول پکار دی. ته دا واقعا دی د پاره چې موږ سوچو. طالب وته وی چې صرف دا ولي وی دا وی زما په وړاندې یو حدیث تیر شوی او بخاری شریف کې حدیث دی، هغه سړی یریږي نه چې څوک په مسکې د امام نمخ کې ځي، څوک په مسکې د امام نمخ کې ځي چې د سر د خر د سر پشان نشي. دا حدیث رالو. یو صورت کې دی رأسه رأس حمار، او بل حدیث کې دی، بل روایت کې دی صورته صورت حمار، د سر د خر پشان شي، او بل کې دی چې د صورت د خر پشان شي. نو ما چې کله دا حدیث واورید نو ما یې چې یاره دا حقیقي ده، داسې کېږي او که نه. اوس دا تذبذب شو، ما وچوي چې داسې هم کېږي. ما دا سوچ په ذهن کې رالو، نو په دې اراده باندې مې یو ځل د امام نه د جمع په مونځ کې مخکې لاړم، په همدغه قصد او اراده باندې چې څنګه زه مخکې لاړم هغې نه پس مې دا سر داسې شوی. اوس سمیږي عرض مې دا کول زما عزتمندو چې مونږ چې عمل کوو په هغې نتیجه نه مرتب کېږي. ړومبی د خپل ایمان خبره غشتل پکار. تذبذب کې ستا د الله جل شانه په وینا کې شک دی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم په وینا کې شک دی. دا شک چې تر څو پورې ختم شوی نی تر هغې پورې ایمان کاملیږي نه. صحابه کرامو به ځان دغسې ورغورځول، مخکې چې څومره واقعات تیر شوي دي هغې به دغسې پرېوت. والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاهد ومشهود. سوره بروج کې الله جل شانه یو واقعه ذکر کړی ده، او قرآن کریم د واقعاتو کتاب نه دی، د عبرت د باره ده چې یو ځای کې خلک مسلمانان شول. یو واقعه د مخکې بیان شوي، بادشاه کافر او ظالم او وزیرانو ته وی چې دا څه وشو. یو هلک مسلمان شوی د هغه په وجه باندې نور ټول مسلمان، هغه هلک شهید شو، بادشاه قتل کو.
خو د هغه فوج ټول مسلمانان شو، ښځې نر سړي ټول. بادشاه وزیرانو سره مشوره کوي، ورته وایي چې صاحب دغه لارې ده چې خندقونه وکنه د هر کوڅې په سر کې، او په هغې خندقونو کې ډوی اور بل کا، او دا خلک هغې ته اچو چې څوک اوړي نه. ورته وایه چې که د دین نه وړی بیا مه پرېږدم، او که نه وړی نو دې اور ته مه اچو. نو اچولو شروع کړل. نو چې څومره کسان مسلمانان شي و نر ښځې هغه ټول هغې ورته وړاندې کېدل. دې ته وایي ایمان. مونږ کله کله په بینک کې کاغذي کاروایی ده، یورپ ته ځي کاغذي کاروایی کوي، په هغې کې د دنیا دروغ غل غشان صرف او صرف د دې دپاره چې زه هغه ملک ته لاړ شم او هلته ماته نوکري میلاو شي. نه د ایمان خیال شته، نه د دین شته. هیڅ هم که ورته وایي چې ګیره کله که نو ګیره کلی، که ورته وایي چې نوم بدل که نو نوم بدلی، که ورته وایي چې ته د کومې علاقې نو دروغ وایي د فلانکۍ علاقې. دا ټول هر څه کېږي سره د اسلام او سره د ایمان. نو دا عجیبه ایمان دی. ایمان نمایشي، دین نمایشي، په هغې باندې د الله جل شانو نه سړی هېڅ نشي اخیستی، هېڅ نشي شکول. په حقیقت باندې رس اخیستی شي. په دې دومره مخلوق کې صرف یو زنانه وه، د هغې په غېږه کې د خوا ماشوم و، پی د مور څکل. دغې زنانه ته یې وویل چې دا اور دی اوس دې غورځو، که دا دین پرېږدې نو بیا دې پرېږدو. نو دا چې څنګه روانه شوه نو ودرېده. ماشوم ته یې کتل چې زما خو قصور شته، ما خو په دې بنیاد غورځوي چې ما ایمان راوړی، خو د دې ماشوم څه قصور دی؟ نو چې زه په دې اور کې ټوپ کوم نو دا ماشوم هم را سره سوځي، د ده خون مې چې د بغاړه نه شي. هغوی خو خامخا ترې غورځولو. بیا چې څنګه دا وروسته شوه ودرېده، دې ماشوم ورته آواز ورکړو چې یا امه، ای مورې، دا باغ دی، اور نه دی، وردانګه. د شپږو ماشومانو کې چې کوم ماشوم شپږم ماشوم خبرې کړي هغه یو دا ماشوم دی. داسې ماشوم چې د خبرو نو عیسی علیه السلام هم کړي دي په بچپن کې خبرې. یوسف علیه السلام په باره کې چې ګواهي ورکړي وه چې د کمې چې د وړاندې نشته دی که د رستو نه، دا ماشوم د زلیخې. به هر حال عرض مې دا کولو چې ایمان چې مضبوط وي الله، نو الله جل شانه مهربانه دی. دا الله جل شانه رحم او فیض او مهربانی دا خاص کول پکار دي. نن سبا زمونږ حالت اجتماعي طور سره دا دی، الله پاک دی زاول ځان ته ویم زمونږ په حالت رحم وکړي. کوشش پکار دی چې د دې نه مونږ بچو. د دین په معامله کې رستو او د دنیا په معامله کې د ټول نه مخکې. که پردې حق زه ادا کوم نو پردې حق ادا کولو باندې مې زړه نه کېږي. چې بل کس سخاوت کوي نو د بل کس په سخاوت باندې مې زړه نه کېږي چې دی دا مال دی فقیر ته ولې ورکړي. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي چې کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین، تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے تھے، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور تم ایک دوسرے کو مسکین اور فقیر کو کھلانے پر ابارتے نہیں تھے. تاسو د فقیر په باره کې یو بل ته وینا تحاضون، حظ دې ته ویل کېږي چې ته دته وایه چې دا نیکي وکړه، هغه تا ته وایي چې دا نیکي وکړه. معاشره کې دا شی وي. اوس دا شی دی چې کله یو ورور لګیا کېږي مال خرج کوي نو ته وایي چې دا څه دپاره لګیا لیونې خو نه خپله نه لګوي، بل چې لګوي هغه یې نه سودېږي. قرآن کریم دغه ټکی راغشتی دی چې تاسو د یتیم مال په باره کې فقیر ته د ورکولو په باره کې یو بل ته وایئ نه، الټه یو بل چې کوم دی نو هغه منې کوئ. نو زما عزتمندو د رحم تقاضا دا ده چې سړی د الله جل شانه په مخلوق باندې مهربانه شي ډېر زیات. چې کله مهرباني په معاشره کې رااله، الله پاک به دا معاشره د مسلمانانو دغسې کله هم نه پرېږدي، د هر طرف نه به حفاظت کوي. وانتم الاعلون ان کنتم مؤمنین. الله پاک رحمان او رحیم دی. مونږ خپل مشرانو ته وګورو، رسول الله صلی الله علیه وسلم خو سید الرسل خاتم النبیین دی، او دا غي صحابه کرام هغه ته وګورئ. د حضرت جعفر رضی الله عنه زوی د عبد الله بن جعفر، حضرت عبد الله بن جعفر رضی الله عنه، دا ټول صحابه کرام داسي خپل خپل وس مطابق سخیان او سخاوت په ډیر زیات دی، په سخاوت کې ډیر زیات مشهور دی.
د حضرت جعفر صاحب زوی دی او جعفر د ابو طالب صاحب بچی دی او جعفر د حضرت علی کرم الله وجهه ورور دی او د عبد الله ابن جعفر د علی صاحب وراره دی د حضرت جعفر رضی الله عنه بچی دی. یو ځل یو باغ باندې تیرېدو نو یو ځای کې په هغه باغ کې غلام ناست دی روټۍ خوري نو یو نوړی په خپله کوي او یو نوړی سپي ته اچوي سپی دی ورسره یو خپله کوي یو هغه ته غورځوي پوره روټۍ دی ورته لرې نه ولاړ دی تماشه کوي په دې طریقه باندې وخوړه یو نوړی خپله خوله کې اچوله یو سپي ته غورځوله. نو حضرت عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه فرمایي چې زه ورسره راجوخ شوم ما دې تپوس وکړو چې دا ولې ته داسې کوي هغه وایي چې دا سپی زما سره ډېر کلونه وشول ما نه خوځي نه دی وفادار دی ما سره نو دی زما سره په روټۍ کې زه د هغې وجې سم په نیمه شریک چې سکې به نوړۍ پورې کول نو هغه د دپاره به مې پورې که هغه ته به ورکړ. حضرت عبدالله ابن جعفر ورته وایي چې دا خو سپی دی خو په لږه باندې یو ټوکړه ورته ډډې ته واچو هغه ورته ورکړه په هغې وایي چې نه زما زړه داسې نه غواړي دا زما ډېر کلک دوست دی یار مې دی په دې وجې نه پرېږدي. د ده رحم او مهرباني په یو حیوان باندې سپي باندې مهرباني. بخاری شریف کې حدیث دی یو بدکاره فاحشه ښځه یا یو ګناهګار سړی په لاره تېرېدو سخت تږی شو یو کوی ته لاړو کوی ورته معلوم چې دې ځای کې کوی شته چې لاړ نو بهر سپی ناست دی دی خو کوز شو کوی کې اوبه وڅښلې بیا چې ویې کتل سپی ناست دی نو سپی د تندې د وجې نه هغه لونده خاوره څټي ده وایي چې دا خو زما نه هم زیات تږی دی د کوی نه سپي ته اوبه راویستې او هغه یې په ډوغل کې دته اچولې یا هر څنګه چې په سپي باندې سکولې چې کله دی بلکل موړ شو لکه یو خوځوله پاسې روان شو نو ده وایي چې بس دی موړ شو. نو حدیث مبارک کې راځي چې اللہ جل شانہ فشکر له فغفر له اللہ نے اس کے اس کام کی قدردانی کی تو اللہ نے اس کو بخش دیا. اللہ جل شانہ ہم شکور دیکھا بندہ ہم شاکر دے مومن شاکر بھی شکر جوڑو ادا کول بکاری شکر. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم به یخی وبوس کلی د واورې یخې نه د منګي و د لوښي یخې اوبه یخې اوبه یې خوښې وي هغه زمانه کې یو سختې ګرمې اوبه وي بعضې خلک د رسول الله صلی الله علیه وسلم په اتباع کې یخې اوبه څکي خو چاته په زور باندې وایي چې فرج نه واور راړه که چا کوي که نی خامخا ترې راغواړي د الله رسول داسې یخې اوبه نه ایسګري چې خلک یې په تکلیف کې اچولی دی هغه داسې یخې اوبه وي چې د ګرمو په مقابله کې یخې وي د منګي اوبه وي لکه سوري ته چې پرتي ځکه چې هلته مدینه منوره کې واوره سکو رسول الله صلی الله علیه وسلم به یخې اوبه وڅښلې چې د الله شکر ادا کړي الحمدلله خوراک خدای درکړی دی ښه خوراک هغه وکړه الحمدلله قدرداني ده بلکې چې مېلمه د سره ناست دی هغه ته ووایه چې صاحب دا اوبه د زمزم دي چې هغه د الله ډېر شکر ادا کړي او ستا احسان ومني الحمدلله چې ته ورته دغسې ګیلاس او پیاله نیغه کې اوس زمزم وي ورته دې ورکړي ورته دې ویلي چې د اوسۍ غوښه پې خورې نو ورته وایه چې دا د اوسۍ غوښه ده چې هغه شکر باسي چې او په عمر کې مې چې ته نه وخوړلي اوس مې وخوړ او چې دغسې د کټوۍ کې پخ کړي ورته د مخې ته که ودې وده نه وي نو د الله د نعمت قدرداني به دومره نه کوي لکه څنګه چې پس د وینا نه خلق دې ته تیار که چې د الله شاکر بندگان جوړ شي او الله جل شانه شکور دے اللہ شکور دے مطلب دا کہ اللہ جل جلالہ اپنے بندوں کی اعمال کی قدردانی فرماتا ہے قبلیه قدردانی کوي ته موزو کې الله جل شانه شکور دی د دې مسقدر کوي ته خیرات ورکې الله جل شانه د دې خیرات قدر کوي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې صدقه د الله په لار کې سړی ورکي نو دا صدقه د دې کس لپاره الله جل شانه داسې غټي لکه چې ته د اس په بچې په یو کوټه کې دن کې هغه ته ښه خوراک په هغه غوجل او استبل کې ورکې چې د دنه غټ اس جوړ شي چې بیا بهر راوتی نه شي دروازه ماتې نه ولا بروزي دغسې ستا دا صدقه خدای پاک غټوي دا ځکه چې هغه شکور دی قدردان دی نو عرض مې دا کولو چې عبدالله ابن جعفر رحمه الله هغه غلام ته وی چې داسې وی چې دا زما سره دی کلونه وشو زما نه خوځي نه ځکه وته وی چې ته څوک د چا غلامې دا باغ د چا دی
وی دا د اهل عثمان د عثمان صاحب د ټبر د خاندان د وارثانو باغ دی او زه د هغې غلام عبدالله ابن جعفر رضی الله عنه رالو هغې ته وویل چې دا غلام او دا باغ ستاسو دی؟ وی چې وی دا باغ ما ته راکړئ په څو باندې خرڅوي؟ وی صاحب تا دپاره هسې د خاندان نبوت کسو د رسول الله صلی الله علیه وسلم د رشتې خلکو یې قدر کولو، نورو صحابو به د دې حضراتو ډېر قدر کولو. ورته یې وفرمایل چې تاسو ته هدیه دی؟ وی نه هدیه نه اخلم، په پیسو یې اخلم. پوره پیسې راته ووایي، پیسې ورته ووایي، باغ یې واغشت. وی دا غلام چې پکې و دا غلام هم راکړئ. هغې وی چې صاحب غلام خو نشو در کولی. ولې؟ وی د مونږ سره بچپن نه وخت تېر کړی، ډېر ښه وخت تېر شوی. وی چې نه غلام راکړئ، څومره پیسې چې غواړئ هغه راته ووایي، خو غلام راکړئ. نو هغې ورته پیسې ویلې دي، غلام یې ترې اخیستی دی. چې غلام یې واغشتو نو دی لاړو عبدالله ابن جعفر هغه غلام ته وایي چې هلکه ما دا باغ هم واغشتو، ته مې هم واغشتې او ته مې آزاد کې او دا باغ ستا دی او چې خپله خوره چې څه پې باندې کې هغه پې کوه. تیار کاروبار دی وکړه. داسې نن سبا څوک کوي؟ نو هغه چې ورته ورکړل نو هغه غلام ته وګوره. هغه غلام وایي چې صاحب ما پسې خو به زما مالکان ډېر خپوي، ځکه چې هغوی سره ما ډېر وخت شوی، بچپن مې ورسره تېر کړی، بچپن مې ورسره تېر کړی. بیا وایي چې دا باغ د الله په لار کې، او بعضې وایي چې آل عثمان باندې دا وقف دی. عبدالله ابن جعفر وایي چې دا غلام زما نه زیات سخي، ځکه چې د سره کله نوی راغلی، په ړومبي ځل به سره دومره مان رالو، ثابت باغ دی او دی آزاد شو، حر شو، او هغه هم د الله په نوم باندې ورکړي. نو عرض مې دا کور زما عزتمندو چې کوم سړی په مخلوق باندې مهربان شي، دا د الله جل جلاله د رحم فیض په ده باندې شوي. دا خوش قسمت او سعادتمن انسان چې د په زړه کې د مخلوق خدا د پاره د رحم ماده وي، رحم مهربانی. الراحمون یرحمهم الرحمن، دنیا میں مخلوق پر رحم کرنے والوں پر اللہ جل شانہ رحم فرماتا ہے. ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کرے. پس مکه کې چې څوک دی مظلوم ویني، غریب ویني، فقیر ویني، مسکین ویني، دلته خدا صورتحال جوړ شوی دی چې سربراورده خلک د یتیم د مسکین د غریب مال چې راشي نو په هغې کې خپله برخه کوي چې په سلو کې 10 یا 20 دته ورسېږي، نور ټول یې زموږ تقسیم شي. دا څومره سخت ظلم دی چې د کونډه رونډو د مظلومانو د ځپلې شوو سیلاب زدګانو زلزله زدګانو دپاره کوم امداد راغلی هغه د بل چا جیب ته لاړ شي، پوره هغوی ته لاړ نه شي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې رحم د الله جل شانه صفت دې حضراتو کې رحم دا مخکې مسلمانان چې زمونږ اکابر تیر شوي صحابه تابعین، حضرت عمر فاروق رضی الله عنه په خطبه کې چې کله د هغه یو وصف ذکر کیږي نو هغه دا ذکر کیږي واشدهم فی امر الله عمر، اللہ تعالیٰ کے دین کے بارے میں، اللہ تعالیٰ کے دین کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت ترین انسان پکڑنے والے وہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے. سخت او چې کله هجرت کولو نو ټولو مسلمانانو هجرت پټ کړی دی او حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دومره زورورو چې 20 کسان وسره هجرت کولو چې مونږ تاسو سره کوو چې په لاره کې مشرکین راته نقصان راونه رسي. نو رالو خپل ماما یو غټ کافر مشرک دا غور وټکول چې غره وته وایي چې زه هجرت کوم، که څه وس تیر سي سره کولای شي. نو د خانه کعبه ترالو ابو جهل او کافر ناستو او لیندې لاس کې د ویزه هجرت کوم روانم، که څو خپل خزه کونډول غواړي او مور بورول غواړي نو زما مقابله ته دی راشي، ماته د لارې ساره دغه شخصیت دغه کس د رحم ته وګورئ. رحم دومره دی چې یو ځل په لار باندې تیریږي، ګش به کولو د شپې د مدینې منورې نه بهر ووتو نو یو ځای کې خیمه د تمبو دی، هغې سره بهر ساړی ناست دی او ساړه دی. مدینه منوره کې چې کله ساړي نو بیا کله ډېر ساړي، دا یخې هواګانې چې د شام د اړخ نه چلی، او هغه زمانه کې خو دا بخارات هم نو، دا لارۍ موټرې نه وي.
حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خیمه ته نږدې شو چې دا سړی خیمه کې دننه نه کینی وته وی چې داسې یخ ته ساړه دی ته بار نستې ولی وته وی چې دننه بیمار دی وسوک ته تخپل کار کوه هر څوک چې او فریاد مراتلو به وته وی چې نه زه خامخا تپوس کول غواړم ګوره که ستا مدد مې وکړو ته څوک یې څه پسې راغلی وته وی چې زه راغلی یم امیر المؤمنین څخه ملاقات اراده مې ده او بیبي مې د ما سره هغه بیماره شوه درد ذه کې مبتلا شوه ماشوم یې کېږي هغه په دې خیمه کې ده زه ټینګېدی نه شم به د بار راوتی یې څوک زنانه ورسره شته وی نه دی نه پېژني چې د امیر المؤمنین دی حضرت عمر فاروق رضی الله عنه کور ته لاړ بیبي و ام کلثوم رضی الله عنها رسول الله صلی الله علیه وسلم نو سید دا رشتہ کی حضرت عمر سے په نکاح کې نو حضرت عمر فاروق رضی الله عنه خپل بیبي ته وایي چې ثواب ګټي وی چې ولې نه تور شپه ده وی چې دغه څه چل یو زنانه د ماشوم یې کېدو واله دی څوک ورسره شته دی وته وی چې ولې نه بس خاوند وته وی چې حضرت عمر فاروق سے وته راځه او ځان سره دا سيزونه راواله دا دانې راواله دا غوړي راواله دا سيزونه راواله او چې کومې کپڑے مپړې په کار وی هغه راواله هغه راواغشتې بیبي خیمه ته ورسوله وته وی چې دا خیمه کې دن نشه او امیر المؤمنین په خپل باندې بهر کې نستو یو دو درې کانی کې خپل پاغه باندې لوخه کې خو اور بل کو پاغه کې سبخول هغه شی چې کوم دنو تیار شو آلته کې ماشوم شو د اوس اور بل کړي د پخلې کوي ماشوم چې وشو دلته کې دغه پخلې تیار شو نو بیبي وته आवाज ورکړه چې امیر المؤمنین دی ملګری ته دی اوه چې زوی وشو مبارکي وته ورکړه نو چې څنګه امیر المؤمنین ټکې دي سړی وره دغه په زلزل شو چې داسې وشو وته وی چې غبراوي غما ستا خدمت زما فرض دی आवाज وی تاسو رسوګونه مونږ دا وکړل الله لپاره او بیا خوراک چې کوم دینو کې خو خیمه څخه به دې زنانه ته ورکا بیا چې سیوا شنو هغه دې سړی ته ورکو دا بدو عربي ودا ته والا دې ته وی رحم دغه حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دی وخت کې امیر المؤمنین دی بادشاہ دی او په 22 کروڑ مربع میل زمکه باندې حکومت دی وخت کې دا سیوا کېدل دومره لوی بادشاہ رسول الله صلی الله علیه وسلم خلیفہ ثانی دی او د رحم دا تقاضا ده چې د شپې په ځان خپل خوب حرام کړي دي او د بل په خدمت کې لګیا یو ځل بارو وته وسره غلام دی اسلم هغه به ځان سره کړو او لباس به داسې شول چې باندې پیژنو چې د امیر المؤمنین یو ځای کې یو بډای زنانه ده هغه لګیا د اورته په کور کې ماشومان جاړي امیر المؤمنین ته پوس کوي چې دا تاسو کې دا ماشومان ولې جاړي وي دای نه هر دي ودا تاسو کې ما ته اسه او بوې خېدي په اور کې دا اور د پاسه دا شيږي زه ته هم چې دا په خېږي تسلی ورکو امیر المؤمنین سترګو کې اوخ کې رااله په جوړا شو اسلم ته ما بسې راځه رواني کو ځان سره چې لاړو بیت المال نه سغوخه وړي او دانه وړو دایره واغشتل اسلم غلام وته وای چې ما ته را کوي چې نه په ورځ د قیامت به زما د ګناه پیټه ته نه وجته هغه به زوجته قران کریم کې الله پاک فرمایي ولا تزر وازره وزر اخرى ما ته را پشاک هغه ټولي غټي وته پشاک امیر المؤمنین بادشاہ وقت خپل یوړي او هغه زنانه سره په یوځه اور ته پوکی ورکول او ته چې دا واښو دا چې کوم شزر پخېږي دا پاخه کا نو هغه پوکی ورکول اسلم وای چې زناستم ما قتل اور پرانا سره نو د امیر المؤمنین دی ګیره کې باغلوګې تیرېدو او وختې ته وهل او لوګي خپل بد بوي وي چې کله هغه پخلې پوښ شو ماشومان ته ورکو امیر المؤمنین ناشته دا شناسته لکه د سائل او فقیر چې د چا دروازې ته ډډه لګولې چې څوک به خیر راړي دا عجیزي به کې دی حد توا ماشومان ته قتل چې ماشومان خوراکو کو هغه نه پسې ټوپونه کل په خوشحالي شول
خېټې ته څه شی پرېوتو. نو امیر المؤمنین وخندل، خوشحال شو چې په ژړا مې لیدلي او شکر دی چې په خندا باندې مې ولیدل چې ځو. بیا ته روان شو. دا رحم دی. قرآن کریم کې الله پاک فرمایي ویل للمطففین الذين اذا اكتالوا على الناس يستوفون واذا كالوهم او وزنوهم يخسرون. او بے رحم خلق ناترس خلق په دنیا کې داسې شته چې الله جل شانو دې صورت کې ابتدا کړی دا چې دا غي خلقو د پاره هلاکت ته چې څوک مطففین دي چې کله د بل خپل حق وصولې نو درون وصولې او چې بل ته ورکې نو بیا سپک ورکې. او هر یو کس دغه معاملې کوي چې بل داسې کوي د خپل ځان په باره کې نه فلان کی داسې وکړ دته داسې پکار دی دته داسې پکار. بعضې ځایونو کې پیغور ورکول کېږي په مستحب امر باندې، داسې امر باندې چې هغه په هغه باندې واجب نی او خپل د حرام ارتکاب کوي غي پرېخي غي د خیال نی. دې سره معاشره کې فساد راځي. دې سره په معاشره کې فساد راځي چې یو سړی د خپل نفس د اصلاح فکر نه کوي بل باندې اعتراضات کوي. دې سره معاشره ځان ته خرابېږي. ځکه چې بل به دغه کوشش کوي چې زه په دغه څه خامي ووینم او خلکو ته ودته ښکاره کړم او دی به دا کوشش کوي معاشره کې به فساد راځي. او که په معاشره کې هر یو کس خپل ځان ته فکر وکړي په ځان کې د ښه صفات پیدا کړي رحم په ځان کې پیدا کړي نو دې سره به ټولې معاشرې اصلاح په یو غنټه کې کېږي. ولې؟ ځکه چې هر یو ځان ته دی، هر یو کس د خپل ځان اصلاح په اسانه توګه باندې کولی شي بل به یې کوي یا نه. نو زما عزتمندو عرض مې دا کولو چې رحم په ځان کې پیدا کول پکار دي. کم از کم دې حد ته خو وي چې ته یو شی خرڅې هغه ټیک وي معیار برابر وي پیسې هم دغه عمر وي زیاتې پکې نه کړي. د چا حق ته هغه حقدار ته ورکې رسې. چا د سره امانت کې خو هغه امانت چې کوم دی نو ځان سره د محفوظ کړی دی په خپل استعمال کې نه راولي هغه ته یې رسې. حضرت زبیر بن عوام رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم د ترور زوی دی او 22 लाख قرض ورپورې 22 لک درهمه دا ورپورې قرض چې کله وفات کېدو. بخاری شریف کې حدیث کې لیکلي دی دا قرض ورپورې د دې وجه نو چې خپل به کله دیوال خېجولو کله به کوټه جوړول کله به سکول کله به سکول نه بلکې دا قرض په داسې شکل و چې چا به وسر راړو امانت نو چې کله به امانت ورته ورکول نو بیا به دوی چې رور امانت نشم سنبالولی ځکه چې دوی خو ټول وخت په جهادونو کې تېرېدو اسینی چرته غلی اوسي او ته بیا راشه خپل امانت غواړې او چې کله غل وړی نو نه زمانه تاوان غشتی شي او هېڅ نشي کولی اما شی به وینه تر منځه نو داسې وکړه چې دا ماته قرض راکړه دا ماته قرض راکړه بیا به ورته هغه قرض مې درکړی وي اوس ټیک شو د هغه ضرورت به نو د هغه دپاره مې قرض واخیست. دا ولې دا یو نقطه ده تاسو که به ډېر خلک پوهي ډېر نه امانت چې سړی ځان سره کېږي او دا سړی امین وي او معاشره سوسایټي ټوله امینه وي. نن سبا امانتداري کمه ده نن سبا دا حکم نه دی مفتیان وایي نو زمونږ کتابونه لیکلي دي چې امین سړی پردی امانت ځان سره ایښی او هغه سیند کې پرېوتو هغه سیلاب یوړو هغه غل یوړو نو د سره یې کېږي نه د هغه شی لاړو چې چا امانت کړی دی. او قرض چې دی چاته ورکو نو قرض کې که هغه شی ورک شي اوس وځي هر څه چې وشي په خپله یې وخوړو هغه د دې مالک د مال د مالک هغه سره کېږي ما د خپلې پیسې راکړه تا چې هر څه کړي. قرض جدا شی دی. قرض کې مالک مطالبه په هر صورت کې کولی شي او په امانت کې مطالبه نشي کولی. که هغه د هلاک کړی نو بیا خو کولی شي که بل چاته وړی نو بیا نشي کولی. نو ځکه به حضرت زبیر رضی الله عنه پردي امانتونه د قرض په شکل کې اغشتل چې د سړي مال ضایع نشي د مال په ځای باندې پروت وي. نو عرض مې دا کول زما عزتمندو چې د رحم تقاضا دا ده چې انسان په حیواناتو په خپلو خپلوانو باندې په بل باندې په هر چا باندې ته رحم کوي او د رحم په بنیاد باندې د حقوقو ادایګي دا هم په اسانه توګه باندې کېږي. بیا هر یو سړی چې رحم پکې وي نو کم از کم کده نور نشي کولی د هغه چې کوم حق دی د پورې دی خو به هغه په ښه زړه باندې ورکوي چې دا ستا حق. الله جل شانه دې موږ د پخو خبرو د عمل توفیق راکړي. واخر دعوانا الحمدلله.